رحیم زما علماء او ورونو مشرانو بزرګانو ټولو ته السلام علیکم. دا خبره پټیږي نه او نه په پټه کیږي، لہذا دا زما وارو دې چرته دې ځای کې ناستو او دا کټې په لپاسه راغی، اچانک د دوی زړه کې یو بل سره خفقان و. دو تو مې وشله یو پکې یو ډز دوه وشلل، پورې تور دو ما ته فون وکړو، ما هغې کې تاخیر نه دی کړی، دستي را رسېدلی یم. دا روڼه بیا خپل اوچت کړي دي، تاڼې له بې بوتې دي، پرچه بې کړ ده، بیا د هلته نه راغلی یم، دوی بیا کور ته بوتې دي، د هلته نه راغلی یم، د کټې پسې کور ته تللی یم چې دا قدم نه و پکار. ولې هغه حاجي صاحب وشله د خدای طرفه، نو دوی بیا روکا کړه، دوم دستي تللی اف آی آر یې کټ کړ دی او هغه هم کټ کړی. اف آی آر ما په ځای روکا کړو د دواړو، چې دا د اف آی آرونو کارونه نه دي. دواړه ولا به دې خبرې ته مجبور کړو چې تاسو ما ته وښایئ تاسو دا خبره په څه صفحې غواړئ، یو بل نه، یو بل به څنګه معاف کوئ. نو دو ما ته دا ډیمانډ کېښه چې بھئی زمونږ لکه دا ټول اګرور راکوي، موږ له نه دی پکار، که دی ماله ډېر دولت راکوي موږ له نه دی پکار، ما زما صفحې زما عدالت په قرآن وي، نو ما زه دې ته تیار یم. بیا دې کې دا خپل ملګري ما دا سره اوچت کړي دي، یو کس د جرګه کې مخامخ ناست دي، دروغ به نه وایو، د الله کور دی. پهله خطیب صاحب دا راغلی چې جی موږ دا قسم باندې دا قرآن پاک باندې دا فیصله کوو که دې کې ګناه نو موږ بل ترتیب سوچ وکړو، که دې کې ګناه نه نو موږ په دې وکړو. دی دا غوره خبره ده. بیا به کټې ته ووایي چې نه ستا رونه منم، نه د فضرلبي رونه منم، نه قومونه منم، نه رشتهداري منم، یو به تی، یو به فضرلبي، یو به خطیب صاحب، یو به زیم. تاسو به خپل صفحې کوئ. دا به راویستل د خطیب صاحب مخې نه قرآن پاک ورته کېښه، هغه په قرآن الفیل لاس کېښه چې نه په دې مړي کې یم، نه ترنه خبر یم، نه اګایم او نه به کړ دی. مې ډاډې ته شه کټې ته وایه، هغه وی روره زما دې قرآن ته دې عدالت ته خپله خبره خپل رور پرېښه، که دې په قرآن لاس کېښه صفحې راکړه د ما نه خلاص دی، زما اصلاح وه، دا خبره ختم ده. بیا به دوی ته ووایي چې بھئی دې کې تاخیر نه کوو، سبانۍ ورځ نننۍ ورځ خطیب صاحب موږ پسې تا کم ټایم غوره کایښه کېده، ته شل خپل راوغواړه، دی به خپل شل راوغواړي او موږ به ناست یو. دا خبره به وکړو چې بھئی دې کې د ده خپل هم خبر شي چې دا خبره په قرآن فیصله وشله، او د دې بل به هم خبر شي چې په قرآن پاک موږ فیصله وکړله، ختم شله. باقي به دوا د خیر وشي، بار بچی وسکو، تاسو به په خپلې لارې ځئ، دوی به په خپلې لارې ځي. د دې نه وروستو کوم فریقین څه قسم حرکت وکړو، د هغې جواب دی به ورته زیم، مودی به زیم. که فضرلبي دې وکړو نو د کټې سره زه مخکې هم ولاړم، بیا به هم ولاړم، او که د کټې دې وکړو نو هغه زما رشته داران دي، زه به ورسره بیا څرګند ولاړم چې کټې اوس به نه کوي. د دوی منځ کې زه ډال شوی او د الله رضا لپاره دې کې بیا هم ټول واورئ. ګورئ الفین دا د الله کور دی، دې کې څلورنو ډیمانډ نشته، نه څلورنیز ورکړی شوی دی. که څوک رسو وایي هغه به د الله مجرمي نه دی، د سړي د طرفه ډیمانډ و. راځئ جی سچو صاحب آجلو جی تاسو پوچ نو دا خبره موږ وکړله، ختمه کړله. الله دې راضي شي، د الله عدالت دې راضي شي، هغه به انصاف کوي. نو موږ دا شانته کړ دا که دې کې څه شک شوبت نشته، د چا ډیمانډ نه وګوره. بیا دا خبره کوم دی غریب ویل دي که ماله ټول پاکستان راکوي، ماله نه دی پکار، زماله جرګه نه ده پکار، ماله په قرآن صفحې پکار ده. هغه په قرآن الفین خپله صفحې ورکړله، چې خپله صفحې ورکړه هغه ما نه خلاص. بیا د هغه رونه او د هغه خاندان او هغو سره معاملات هغه وکړو چې دا فیصله کړ ده، هغې ټول اوس په سر سترګو چې موږ الله عدالت ته پرېښلله. اوس که دې قرآن کې صحیح دی به لارو باسي، د چا ګیله نشته. نو موږ دا کار کړ دی او د دې نه بعد اوس خطیب صاحب هغه په دې روشنی واچوي، زمارے طرف ادا کردار ہو. اور سچو سے آپ کو میں نے کہہ دیا تھا تھوڑا سے روکے سر، ہم ان کا راضی نامہ بناتے ہیں. اور فرسٹ چانس پہ میں ابھی جرگے میں نے یہ خود کہہ دیا، پہلا فضرلبی کے ساتھ میں آیا تھا جس کے اوپر گولی چلی، آپ ان کو روک لیں. آپ نے بولا ٹھیک ہے میں مدد کر رہا ہوں. بعد میں وہ چلا گیا ایف آئی آر کے لیے، پھر میں نے دونوں درخواست روک لیا. آپ کے مہربانی پہ، آپ کے تعاون سے، آپ نے تعاون کیا، آپ نے ویٹ کیا، دونوں ایف آئی آر روک لیا، انتظار کیا. ہم آپ کا بہت مشکور ہے سر، وہ بہت اچھا کام ہوا اور آپ کی نگرانی ضروری تھی. اوکے.